نو دا په بی دینه خبردار کې دا مرض پروت دی امی کې نشته خبر نه دی دوی منه خول ذکر کړه لا یؤمنون ایمان په ځل لګیدل او یقین کول امیتا مسئلہ بیان کا نو کو په ځل کو انشو نو مدل نو په ځل درم ځل به ومني بی دینه مولا ته بیان د مسلې کا هغه ځل مولا مسړیا وقالو قلوبنا غلف زمون زرونو د علم نه ډک دي منکر الله کتابونه پراته دي تهونه ډکی دا قدریان یا کنزونه شرقاګان منکر پرتی د پلار د وخت نو پرتی دي کنه او عمل کرا وصل غوړ نو عملی کوي نه او دا عملی کولو په دې باندې پکې ته تحریف کوي سوتانو تاسو کې مړي به قانون غسل شته کې نشاستل کې شمارلې به قدمونو باندې ژوندۍ مړ وړې شي چې قدمونه دي ناخلي د دې تصور ممکن دی چې قدم دي ناخلي او مړ دی یو شي قبرستان ته نو قدمونه خو خود شته فرض دی واجب دي چې وایي بیا دام شته چې قدمونه کسړی نه کېدې شو پرزول نو ډیره غاڼه نو نو صالح قدمه د کم نه کم جنازه یو شذل ثواب کیږي صالح تو قدمونو کې عالمانو تفصیل کړی دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خکار د خي عمل نه شروع کول غوړه کړی نو دغه وجه د خي طرف نه شروع کوي بیا په جسد کې سر مبارک دی نو د سر د طرف نه شروع کړ سر طرف نه خي طرف نه لس قدمه یوسا روسو شلس قدمه یوسا مخکې چپ طرف ته لس قدمه یوسا روسو شلس قدمه نو تب روسو پادشي او قدمونه صالح پوره شو من حمل الجنازه 40 خطوه غفر له ذنبه صالح قدمه د مسلمان جنازه یو شنو د ګناهونو ماقای کی بخره کی مرتبه کې فائدہ نقصان نشته که مرتبه پیته دی پړې واچو او را دي خو ایو دی ورسین ته دی ورغو یا دی اوس زیاده قبر کې کیو نو زال د جرم کو د مړي په کې ستاواد نشته نقصان نشته او تا جرم کو ګناه دی او کرام د مړي په کارو اگر کده کافری او تا به اکرامی وکړه نو هغه د فقهاو اجتهادات او غلو د شاسب لیکي او د دین دروانه دو سببونو کیو تعمق ده تعمق خبره کې زیاته کو پار طرف کی سره قدم ایوسا وی خی طرف نه ایوسا نو وی لس قدم ایوسا مخی شا روستو شا دا دین خلق دا و فامورتیم دا قدمون دی چی سالور تانا بشمار کی صلیخ اتشلی او بعضی اتیا کی بعضی پی که دولت شلی که دا مولیانو روایتون دی اوس قدمون پورف اوسی وڑا نو مردارا پا مخی کی بیا کمزور سڑے رسول نشی اغای پا مخی کردی دا او دا اتیا صالح قدمونه په شر قدمه ځای کې پوره کی واړه قدمونه اخلو واړه ورته شاروس را بابونو ته ولاړی لا یؤمنون نیمنی کتاب کې راوړي چې صالح قدمه وړه لس قدمونه دار طرفه نو صالح قدمه دغه څلورو ویلي دا کتاب کې خو چې دغه څلور به وړي ا پورته بیا له کله مردار وړه بیا په دوته نور واخلي رسی نو ناز دا مناسب دا چار مسلمان یحرفون الکلم دا علماء قولون ان بدل کلا اغیکم لغ برا صدا ولا یقوم بالدعاء بعد جنازہ جنازے پس پا دعا نکے معنی جوڑ که جنازی سر دعا سر بودری گی معنی پولاڑے خاندا کینا بیان نو دا پا که بل بیدات زنو خلق شروع کردیوی کینا پا ناس دعا که پولاڑے خاندا نا پا ناس خدا نا پولاڑے خدا دا جنازے نا علاوہ جنازه دی وکړه هغه دعا ده نو بیا په کې ته نور په پیښونه سره کوي چې دفان شو رخصتېږي نو دعا وکړي دغه ته چې څوک دی ټول دی شریک باندې دعا وکړي نو تحریف کې لا يقوم بالدعاء مطلب دا دی فقہ کې خو لا يقوم بالدعاء نه دی ولا يدعو بعد الرابعه لا يدعو بعد التسلیم او دم ذکر کې دا ټکی فری لا يقوم او کله لا يقوم معنا دغه شي چې په دعا مکو نو دا غلطه ده بیا خو مطلب دا لا يقوم بالدعاء دا جنازه کوونکې په دې خپل دعا ودرېږي نه جنازه وکړه دعا ده نو چې دا جنازه وکړه نو رخصیه دا ولې د خپل لاندې کوي چې بیا لاسونو چته راځي چې دعا وکړي او منع کوي د ټکی معنی خدا شي دا
ندی ودریږي د جنازې کول نه پس بنده په خپل کړي دعا باندې چې جنازه ده دا ولې خرابای ولې بربادای نو دا تحریف په هغه جزئیاتو کې هم کړی دی اصول کې هم کړی دی قرآن کې هم کوي او حدیث کې هم کوي لا یؤمنون خبره په ځل باندې نه لګي امي په ځل خبره ولګي یو ځل نه دوه ځل هغه نه لګي دا نه چې بچا کې وي چې دا عمل په دې کې عمل نه کو د ویلو په دې کې خبره نه سرګندولا او چې توای د سمکو نو په ځل نه لګي دا د موضوع علی هر زمانہ کې چې هر څوک دا نه په یوه کې ډیری زیاتی دي دا دوه دیو جنې نبی رسول الله تفسیر په دې سره کړو او د دې بد عملي نتیجه یې صدا چې حق نظر ګندې او حق په ځل باندې نه لګي دې به اثر کوي هر څه چې د کم څه د پار الله ور کړی دي هغه مقصد چې استعمال نشینو برباد شي دا په قدرتي اثر راځي رو خراب شي وګ الله او رسول د حق ور کړی دي سترګې دي زور د حق او زړه سوچ د حق او د دې درو ورنه به تاسو کیږي لا تقفو ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ان لسمه سپارا سورۃ بنی اسرائیل اسباب می درکړي دی وای د ذکر لپاره فهم می درکو والذي ذرأكم في الارض واليه تحشرون پیدا کړل بیا داوم وای وګدار کسترګې درکړلې نزړونه درکول افئده قليلا ما تشکرون نو دې په تاسو کې سترګې می درکړې په سکار دې استعمال کړې وګ می درکړنو په څه کې دې استعمال کړل زه یو خال دا د زو سره ظلم دی اعزاو سره چې الله ورکړي دي په غزنه استعمال دا ظلم هم دی او دا دغه نه شکر هم ده دیو جن قرآن ذکر کوي لا تقفو ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا مپسے کی آیت نمبر 36 مپسے کېګه ممانا عمل مکو پارا سوچ نشته تارا پاغبانی دلیل قرآن و حدیثنا ان السمع والبصر والفؤاد ذکویم یقینا غوگ سترگی ازرونا طول دی پدی بارا کی تپوسل شی کل اولائک اسم شارع دا پارا دا بوج رتبی تشریف دا سرگندولو طول دا قدردان چی در کردی دی اللہ اولائکا دا دی قیمت نعمتنا دا قدردان نعمتنا چی اللہ در کردی کانا نو مسئولا دی پدی بارا کی تپوسل شی پغوگو دی پی دلیل خبر اولی و آوریدا او پوسترگو دی پی دلیلی تا اولی قتل چی آغا دی زدکاو اپزر دی پی دلیل خبر اولی منلا وقت دی تو اولی خو داغل توگوری بازار کی بربون توگوری نو سبا داغ شکل جو کری بازار کی وینی چو سڑے دے آغا دا مخینا سر جوڑ کرے دے روستون مشین کرے دے خارونه سارے تی جوڑ کرے دے سبا چگوری دے گلابی تو معلوم دا غسی سر جوڑ کا معلوم دا خارونه کا اللہ بندہ پیدا کرے دے ازان نا خارونه مرغی جوڑ کی اولی دا کار کئی نو دا پلیدو باندے اولی دے سجے تا قتل بربنده لغړلې پتلون دې سره نو ولورته ګوري د ګناه زیاته قتل ګناه دي لا التفت منكم عاد وامضوا يستمرون لوط عليه الصلاه والسلام ته اوزه دې کلینا دمستا د وته پورې دا ځکه باندې پریشانی وا سار په عذاب راځي زمرو غدش په دی عليه الصلاه بقریب درنګ لسار دې دا سار تا دا موم ستاپ وجه دا چی توزی زا لونه دی زان سرکا وقتبع ادبارهم اتدی لونو پسیزا مخی مزا عذاب درستو نرازی نو ترستو دا عذاب او دو ترمین زتیا ضروری دا کنا چی امیر دی عالم دی کماندر دی دا خطره دی تب دیڑو آنجی کی که خطره درستو ندن دی برستو دی خطره دا مخی ندنو مخی بزی
کیرا د خي او ګس طرف نه د خي او ګس طرف ته بده ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سفر د هجرت کې دا کار وکړ مخ کې بشو په منډه منډه به مخ کې را بیا به واپس را کله ورستو تعالی کله خي طرف ته کله ګس طرف ته نبی علیہ السلام وی څه کہتے ابو بکر وی زیریګم یا رسول الله چې مخ ته چالار نه نیولې زه مخ کې منډه کوم نو که درستو نو څوک راشي نو رستو منډه کوم کیا چپ طرف نو څوک نو تلاش کوم تاسو کوم وتبع ادبارهم نو تو پسیدا د خطرې او د ترمنځ ته یا او بیا دا خونه ته کې لا التفت منکم محد یو څوک جن تاسو نه په بیرته ونګوري په شابانی بیرته باندې ګور اسیو مذهب دادې لاري باندې زین او خوا دې خوا مګور دا د کپاګلو کار دی دا د بی باکو خلقو کار دی خپل لاسن کو خپل مقصد طرف روان شو ابو یوسف تا ابو حنیفه وی رحمهم الله تعالی آداب تخید جن وی چتلې د روستو نه تا چا आवाज وکړو جواب ورنه کې غور وتا مو داستا بی ادبی کوي اکرام دادې چې دې راشي استغفار او تپوس نه کوي आवाज روستو مو غور په بیا توانی ضرورت خو مستثنا دي ضرورت خپل خبره ده ولی ویلا یلتفت منکم احدون بیرته د ګناه مرکز او دا عذاب دے دے لا یلتفت منکم احدون د ګناه دې ته تاسو کیو څوک نو ګوري او د عذاب دې ته تاسو کیو څوک د ګناه دې ته قتل حرام کړی دا پستر کې پابندی راغول اولی د ګناه دې ته قتل ګیره خړاله د نو مخته اولی ګور مګور او ته دې لعنتی مخته نظر په مغرضه بلکې ایمان کوی ګیره اخراله شیشه کې او قتل ازان تخول اخکار شو خطا شم وی کافر شو دته په بيدینه ځان خپل اخکار شو اپ شرمیدو ته ځان عزت من اخکار شو وی مګوروتا ساري جوړ کړی دا ګوټونه غسی مولیان په دې کسب اخته شي یو پلیتی خونه دا زین اوخري د سی اوخري شاته کې غبوزي نور سر وې دا بکیتای الله الله شیخ زکریا رحمه الله تعالی وی دا حرام دي ناروا دي دا ګوټونو لوخري رسی غوګونو سره دا روزان قضیه مدینه ورسوي ادرستونه جدا برابر کړی درستونه پرې دې نو ټوله پرې د سیل می پرې دا نه پرې دې نو اخرایا کنه نه عن القضاء سلندول څخرل او څپره قوتل ناروا منه کړی دا نو دا هغه ته وګوري چې دا سر خونن دې لارې کې چې څوک راغله هغه سر د څه جوړونو سبا دې ګلابي ته ماره دا څه جوړ کا دسترګو باندې تپوس کیږي ولې ته قتل دا څه نور اعمال دا پلیتی مرض په دې طالبانو قاریانو کې لوی زیات ده سره د دې غاینه لنکړی شاده طرف نه هغه ته جوړ کړل کولې د انګریزي کې سره خو غریزي نه ای دا تر دا روستو شاده یو د دوبر دین وکړه چې هغه سره چل کړل هغه شاته لنکړی هو یې خرایا یا جو ټول پرې دا ثواب پکې شته او کونی شي هو پرې دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به د حج او عمرې نه سر نه اخلي اصحابانو عمومي عبادت دا به د حج او عمرې نه سر نه اخلي یو ته پرې دا غشنتا ودا عمل تعبدی نو دا عمل فطری قومی قوم کې دي شنو بل ملکی عمل او ګرمي او عمل ډېر ګرم دي ګرم کې چې سر خره نو تاسو ته زیات دي په ګرم کې سروم پرې دا وختو ا د پاسه په لوی پګو پټکې په وو نو د دې پټکی ګرمي به خو د نور ګرمي وته نه کوي نو دا علاج بل پټکې جهادي اسلحه ده جهاد کې وکړ راځي امام ابو یوسف امام محمد رحمت الله علیه وی چې پټکې د جنگ وسله ده فل حرب دا پټکی تړل دا د جنگ دی هغه په کار کې راول نو پټکې خو الله د پاره نه تړي او کدا الله د پاره یې نیت دی چې د الله د پاره دین هغه برک په سر کړل نو برک خو د زړه د برګوالي نه خدا نو بیا تور پکار دی یا پاک سپین پکار دی یا شین پکار دی رنگدار کر خدار پکې ته نشي دا په دا غری دلې چې هغه سره برګ دی نو زول نه برکو او دا شانت نور امن دستورګو تپوس پکې لا تخفو ما ليس لك به علم غواړي چې قوم طرف برار شو نو وخت صحیح پرې دی تاسو ته بلګوري یو امی سره راغی وی جلسه کو
ما سره بزی وخرا توخه ما وی څه چلې وی چې راشه زبا تعالی ما وی خدانو د پلو وخت چې راغی بیا راغی نو مې اوس ورته وای کنه چې پوه ته ما چلا ودی وی زتا باندې دا قاریان صاحب غر کی کوي چشمی لګولي او تو خلې په دی وای دی یا سری دغه نه برابر کړي او تو واړو څخه زمون واړې تباہ کړو موږ له تدبیر نه راځي تو واړې راغی چې راځي کرکټ کو دا قاریان لاله سم کا مې دا به خدای سمې زما کار کړی دي دا غړ شوی په دې بیمانه کې په دې دلتوب کې دي تو واړو څخه دی ادا کا سب دې زه به سم کوم په تقریر باندې په بیان باندې دا خیال وکړئ چې تاسو ته وګورئ او تاسو نه دیني ځکه په عمل باندې تاسو وګورئ تاسو د شکل صورت نه شکل صورت واخلي تاسو د جامع نه غ جامه واخلي تاسو د رفتار نه غ رفتار واخلي اسوه حسنه شي او چې اسوه سیئه شي تاسو ګوري مولا او قاری سر پیرنګي کړی دی او ګیره په ګوټونو کړل خویا کړی دا تاسو وګورئ هغه کسب را شروع کی نو دا هغه ګناو پتا راغی يحملون اوزار ما على ظهورهم الا ساء ما يزرون پندونه ځل سره جوړه قسم شي کنه دا ورونو څه فائدہ ده تومت ده او به بدنامي وي وګسترګي الله دا کار د پاره پیدا کړی نو کار دې ته وا نغس نتیجه دای چې برباد شي سړی ځاني پیر کا سترګي پټې کړې په بمبئی کې نو سترګې پټې وی څو عمر تیر شو نو سترګې نو خطیبیان بیا تکي ختم الله باندې بیا هجرت کوراغه بمبئی کې نو کورسې راغو د تعظیم دې په کورسې زیارت جوړل کراچي ترغه سوړې پیر اول تکي به وځي کې جوړول ته پیدا چل کو نو ته مړ شو نو د الله نه قبر دې د پاسه په جماعت جوړل سترګې الله باندې دا څنګه چې ناشتي زنګونونه لګېدلې دي میاز دو چې تیریږي بیا خپې نشي وګوري حرکت نشي کولی دا اولی اسباب الله او کلو اسباب استعمال نه کوي نو الله برباد کی دغه طریقه ده الله د سترګو قوت د غوږو طاقت او د فهم طاقت ته ختم کو په بارد هغه څه چې کوم څه الله پیدا کړو نور ته د پاره پکار راځي او کوم څه چې الله پیدا کړو طاقت ته ختم کو نصر نتیجه دار او ختم الله على قلوبهم بندیز را او صلی الله فزړون دوباره مهر لگاو دا څه مطلب وای نو زیاته صحیح ده او تم الله على قلوبهم اثر د بد عمل را او صلی الله فزړون دوباره زړی چې کوم کار لا پیدا کړو هغه په نکو نو الله تناغ قوت ختم سترګې چې کوم کار لا ور کړی هغه کار په نکو نو الله هغه قوت ختم کو وګی چې کوم او د اورو د پاره ور کړیو هغه کار په نکو نور په کاو نو الله تناغ قوت دا کار په باره کې واغس نور خبري واوري نور سوچونه فکرونه وکړي او د کوم کار لا چې الله ور کړو هغه څنګه الله واغس نو ظلم نه دی چې دا چې واغس ته به ور سزا ور کوي نه ظلم نه دی الله فیصله او رول ده او هغه دا ولي چې دا شی په دې استعمال کا مثال دې د سلکه سړی ته مرچکه مخره تاریخ دې خلدي شيزي مرچکی را غسو کې د اختیار دی نو مرچکی خوري ته وړو کې د اختیار دی بیا په مېدا کولو کې د اختیار دی خلیله یوړم امایدا نه ک بیا ورده نو خلونه ترخی مېدا کولو کې د اختیار دی نو مرچکی چې خلو کې مېدا کو وسولو کې د اختیار نشي چې سول دي ختم دا د غیل لازمي نتیجه سرګندېږي او څوک دا ویلي چې الله ظلم کوي د خلوی شي زنا دې ظالم ته خو ما ویلو چې مرچکه مخره تاریخ دی زهر مخره مری په سورلی نو ورزي موټر ډرایور نه دی ډرایور یې دلته چې کونجي تاو کی او کته یو ځای چې پاغي خپکی دا کونجی تاول د اختیار کیو پاغه خپل خود د په اختیار کی او چوزره پیدا خپکی خو او گاڑی ټوک کو پاسې دیو زلا مخه ته سړیو که خارو که دیوالو که گاڑی او دی بوله په جنگ ورزی په جنگ ورتلو کې د اختیار نشي چې ما خو ولدا کار کړی دی
خدا مې په زړه کې نو چې دې چاله په جنگ ورشي یا دې څوک ووایي لیونی دلې ته ور واچو نو خلکو ته دا دې څه وکړو دلې دې سره قرآن دې ما ووایي که ما بسې ما خو یو کڼ کې وولې سړو تا خو ما نه دی کړی دا کار ما خو ویله کڼ کې وولې تیلې مې وولې سول زما کار نه و نه هغه ښه دی که نه سول د هغه کار نه خو سول د ده دې کڼ کې نتیجه وه نه دا کار کړی سترګې پټې که په مخه مونځ هلکه ورته دیوال له پټکر ورځي سر دې ماتېږي او زی ډشي دیوال له پټکر ورشي سر دې مات شوی تا ما سره ظلم وکړو وګوره زما سر تا مات کړ تا ویلي که نه چې ستا سر به ماتېږي دا جو تا مات کړ نه نه دا تا مات کړ ما نه یې مات کړی ته به نه تلې سترګې به دې نه پټولې که دې پټې کړې وي نو پیره کې به دې رڼا کولې بیا چې دې ته نږدې شوی رڼا کولې به دې نو روکشي که دا ټول دې ونه کړو بیا به دې لاس مخکې کړی که نه لاس به دې تپاو نو لاس دې متبلو کړو غوایو په جنګ ورالې نو دا زما کار دی اسباب تا برباد کړو دا هغه اسبابو د بربادېدو نتیجه الله وایي څرګنده شوه ګنګۍ کې ډکي مو وه ګنګۍ کې ډکي نور ستا اختیار دی کنه یې مو ستا اختیار په د باندې هم لګي بدبوی به هم لګي په دې بدبویي راتلو کې ته مختار نه یې دا براس چې چتېږي د هغې په راتلو کې ته مختار نه یې دې کې د ښه او د بد فرق نشته وړوکی دی په څه نه پوهېږي که هغه دا کار کوي هغه ته به هم بدبوی دي زبرګ دی نیک سړی دی او هغه لګیا دی بدبویي کې ډکې وي نو دا ډېران دا نه ګوري چې دا خو صاحبه زمونږ د جامع مسجد هغه امام صاحب دی یا خطبه چې راته وایي د ده پوزې ته دا بدبوی ونه رسم د هغه پوزې ته هم رسي دا اثر دی د خپل عمل ظلم نشته پکې ته ظلم بالا چې الله بند کړی دی پې غول ییني ګڼ پینی او فرق د الوا د غولو نشي کولی نو دا خو د ده نقصان دی که نه دې وجې نه ظلم نه دی زیاتی نه دی قرآن کله نسبت الله ته کوي لکه دلته کوي کله نسبت د بنده عمل ته کوي کله نسبت شیطان ته وکړي بل رانا علی قلوبهم ما کانوا یکسبون رانا علی قلوبهم زنګ راوس په زړونو د دوی باندې هغه عملونو چې دو کول د کړي دي د هغې زنګ ولګي ان القلوب لتصدع کما یصدع الحدید رسول علیه الصلاة والسلام وی زړونو باندې زنګ لګي لکه چې په اوسپنه زنګ لګي د اوسپنې زنګ خو په چوسار د ویانو پوډرو باندې لري که د زړه زنګ به په څه لرکو رسول علیه الصلاة والسلام وی د قرآن په ویلو په ذکر الله او قبرستان ته په تلو راتلو باندې دا زنګ به دې د زړونو لرې کېږي نو قرآن دا مسله ذکر کا اثر د بد عمل راوړه د الله په زړونو د دوی باندې او په غوږونو باندې هم نور څه اوري خو د کوم د پاره چې پیدا اوس هغه نشي اورېدلی وعلى ابصارهم غشاوة په سترګو باندې پرده د دې داسې مثال دی لکه صفراوي مزاج والا سړی زیړی پرې راغلی سرګن شوی دی یا نه سرګن شوی زیړي والا ته مالټه مڼه الوا مخې ته کوه د هغه زړه ایښېږي باقی ولورځي او بد پې لګي خو که د دې په ځای دی ورته نیمبو مخې ته که داسې او داسې د غوڅ کن د هغه به د خولې نه ویري دغه شروع شي لاړې شروع شي وبه چې دا اوس ماله راکړه چې ما وخوړی داسې تریو شی چکني د ته مخې ته کړه نو هغه ورته ښه کارېږي دا ولې د زه مزاج فاسد شی دی فساد راغلی مزاج کې نو دا د مزاج نتیجه ده دغه شان ته د دو مزاج چې کوم د پاره الله پیدا کړو هغه دو برباد کړو الله وایي چې برباد شی دی اوس خبر دی حکم نه دی او دته ښه نشي اورېدی نه اورېدی کېږي بد پې لګي بد اورېدی شي خو ته نشي کتی ساډوبي پې راځي پمپ پې لګي او ټي وي ته ټوله ورځ ټوله شپه کېناستی شي په هغې باندې سترګې نه ستړي کېږي اورېدو باندې نه ستړي کېږي سوچ فکر باندې نه ستړي کېږي هغې کې او دې طرف ته ستړي کېږي دا د فطرت بدلون دی او دا راغې ولې د ده په خپل طبیعت باندې د ده په خپل جوړ باندې او په سترګو باندې پردې لګېدلي والا ابصارهم غشاوة پرده نو حق پې نشي لیدلی دا نه چې ړوند شوی دی ړوند نه دی او د دو دپاره دی عذاب لوی خاص دوله دی تقدیم د خبر عذاب عظیم
عذاب ان کی تنوین در عین زال با په معنا د سزا باندې یو بیا پکې تنوین د تعظیم دوا علیم درې تنوین پکې څلور تقدیم د خبرې پنځه څو شو 5 پیر اوس کوم نه 5 پیران تاسو کې ایمان باندې ولهم عذاب عظیم ازور سزا درلویا الله سزا ورکړي الله دې ما تاسو ټول بچی دي سزا نه لهم عذاب عظیم د دنیا سزا د اسباب د علم بربادول اسباب العلم للخلق ثلاثه نصفیه وی کنه اسباب العلم للخلق ثلاثه باغدریو کی یو حواس دي نو حواس د علم الله برباد کړ ولهم عذاب عظیم دنیا کې آخرت کې الله سزا ورکړي چا کې چې د حق دا اورېدلو د منلو توان طاقت نو او په ځای نه لګېد نو پوه چې مغضوب علیه دی څوک چې د ضرورت ته د ویلو او د کولو د حق د څرګندولو وینه کو نو مغضوب علیه دی وغیر المغضوب علیهم ويذون من ساتانو د بيد عمل مولانا ځان ساته مطلب څه غیر المغضوب علیهم چې ندي بد عمل مولیان الله د بد عمل مولیانو په لاس می مکه الله د بيدینو پیرانو په لاس می مراول د چا په د دیندارو عالمانو د دیندارو پیرانو چې سرخیلان د ټولو انبیا دي صحابه دي شهیدان دي صدیقین دي رضی الله تعالی عنهم دا په لارې مکه ځان ته وساتنه دو فرقه ختم شو لیکنه درېمه فرقه پاتې د ضالین ضلال د اشتباه د وجه ناراضي اگر که نیت صحیح دی او اشتباه ده ته چې دا خبره د خیر ده او کدا د خیر ده دې کې فائدہ ده او کدی کې فائدہ ده دا زاړه مولیان دا وې دا نوی مولیان دا د زړو دومنو کو د نو دومنو په دې پته باندې نه پیږي نو کما یو چې کې هغه په نیک نیتۍ لګیا چې دې کې خیر هغه پوېږي نه نو بی علم معنا بی علم شیخ الله د بی علم شیخانو په لاس کې مونږ مور کو مراوره څوک دیو په لاس کې څوک د بل په لاس کې د دوه نخي خیدرمه فرقه دا غونه کې شته د خلقونو څوک او چې ایمان راوړل په الله او پر ورځ اخر باندې او په یوم الاخر په الله ایمان او پر ورځ اخر ایمان دوی ذکر کړی دي ایمانیات دغه قدر دي ایمانیت نورم شته بالملائکه بالکتب بالرسل بالبعث بعد الموت بالقدر دا ټول دی پکې دا او دلته صرف دا دوه ویلي دي او بیا په دې د پاسه موږ ایمان راوړل ایمانداري او الله رد کی و ما هم بمؤمنین ان دې دوی اسکله ایماندار نورت ته ضرورت شو هغه خاصی ایماندار نه دوی منری دي په ظاهر کې د نورو نه دی ویلي ایماندار نه نورت ته څه لکه لکه سوی ته دا هندو ما هو بمؤمن د ایماندار نه دی نفع خواهد ہے کہ کہو چی دی ایماندار شک بگیتے ہیں جو شکی نشتے سر نفع کئی اصل خبر ادا دا دا ایمان شروع دا ایمان باللہ ندا دا ایمان ختم ایمان بالآخرت تے لئنہما قطر الایمان خصا لئنہما قطر الایمان فمن حاضهما فقد حاض الایمان بحذافیری غرائب القرآن والی دا دا ایمان دو طرفون دی شروع و ختم نو چې دا غلینه شروع کې پدې دې او درې مېن دې پرې خو اجمال له وکړو نو دا د ایمان دوه طرفونو نو چې کله دا ومدل شو نو دا ټول ایمانیات ومدل شو دا معنا ده یا دا معنا ده چې دا عنوان دی د ایمان دا دوه تینې دی مراد دا دوه عنوان دی د ایمانیاتو شاعران خپل قصیدو کې وایي الا الله باندې قسم کوم یا پلا الہ قسم یا الا اللہ منم یا لا الہ منم اشعارو کی دا دیر ردی دا غی مطلب دانی دے چی دے کافر دے ادی نیم کلمہ منی نیم نمانی دا غی مطلب دا الا اللہ یا دا لا الہ الا اللہ عنوان دا کلمی طیبی گرزی مانا دا کلمہ طولا منم چاہے سر محمد رسول اللہ ہم ترطل لے نو دی طریقہ بانی دا دوارا دا ایمانیات و عنوان دے و سرخط تے اختصا بالذکر لئنہما قطر الایمان ومن حاط بهما فقد حاز الايمان بحذافيره رائب القران دا خبر یاد ساتي رس بیا ډیر دی بیا مرضی د ایمانیات نور ذکر نشي د دې مطلب څه شو وای دو خلقو کېشته چې وای په خلبانی مونږ ایمان راوړل پورا مکمل اوس دعوت دو صحیح شو
اللہ رد کی وما هم بمؤمنین اندیدو یک یو ذرا ایماندار یو ذرا ایماندار نہیں دے بیت ساجد تے وی بعض زائد رازی پا خبر دا لیسا کا افعال ناقصا و دا ما بانی رازی لیسا بقائم لیسا بعالم وی دا زائد رازی دا اللہ کتاب کم زوائد دی پیغمبر علیہ السلام مبارک کرام کم زوائد رازی دا دی زوائدو مطلب دا دی چی کدا ٹکی نئی نو معنی بیوم پورا دا مکمل دا فرق با پکی راشی و اصل معنی کی کمود نرازی نیوگرتیا نرازی دا زیادت مطلب دا دی کدا شی اوائتو وما هم مؤمنون معنی بیا ٹک دا خود چی دا بے سرکم معنی کی گی نو آغا معنی بے دا بین نپورا کئی بعد پارا دا تاکید دا دا پارا دا تقویت دا تعلق دا معمول دا عامل سرا مانا سرا ندیدو بالکل ایماندار دا بے فائدہ دارا ہو دا کلکون تاکید دا بے فائدہ رہا ہو تلا ندیدو بالکل ایماندار مانا نئے اللہ مانا لے نئے آخرت مانا لے نہ قیامت او نہ پہ انبیاء نو دروغ ہوئی دا چوئی نو سلے ہوئی چلوال کئی یہ کہ دو نیمگڑی ایمان بمارا جنتون راکی اللہ بوچ ایمان منظور ہے اللہ سر دوکا نکی عامل عمل دا دوکی دیتا اللہ سر اندکا دا عمل دا دوکی کئی او خیال دائے چھ پدی با اللہ غولو و پدی بان اللہ نغولی وما هم یخادعون اللہ والذین آمنوا ادو دوکا کئی اللہ سر دا ایمان ورہو سر علیمان ہوئی اللہ اسم اعظم دا دا پارا دا تقویت دا پارا دا تبرک او دا پارا دا توثیق دا کلام ذکر شده اصل کلام داو یخادعون الذین آمنوا دو ٹگی کی دا ایمان والا و سرا دا ایمان والا و سرا ٹگی دا دو پا خیال باندے دا ٹگی دا دو سر نا دا اللہ سر دے ٹگی کی نا اللہ سر ٹگی چلی گی نا چلی گی با خدا تصویرو کی لا حیلہ کہہ رواز کارہا با جملہ خلقاری رواز با خدا تصویر و حیلہ کہہ رواز اللہ سر چلول کل چلی گی نہیں چلی گا چلول کئی رو اللہ سرا ادیمان والا سرا اور دو ٹگی نہ کئی لیکن خلدان سرا پویگی نہ پدے بانے چدا خودان میں غرق دا دے قسم ظالین و خلق و نخی و علامات خیدا و دا ایمان دا ایمانی نشتے یو خبر دا تضاد دے بکی دویم دا خدا کئی دا اللہ ایمان والا سرا خدا دا غو سرا نزدان سرا کئی درم نگا شعوری نشترے دا سارو شعور شتے غوگو باندی آواز خطرناک واورو نو چت کی غوگونو نیغ کی چی دا کم از خطر روانا دا سترگیو تاو نسی تریخ گرم سوڑ او خوانا خو پا جبا باندی معلوم ہوئی یا صد باندی معلوم ہوئی دا اغا مشاعر شتے دا دی دو خود ساروی شعور نشتے مشاعری نشتے دی قل نقصان ازیان تاوانو پی جن دی پزرون دو کی کامل ماز نزیاتی که اللہ دولا دا مرضی او دی خاص دولا عذاب دیر درناک پر صحب داغی چه دروغ ہوئی او کئی مرض د وجود مختلف اسباب دي نو دا شانته مختلف اسباب د مرض د روح هم وجود کی چې مرض پیدا کیږي الله وجود کې خپل اعتدال مقرر کړي میزان په دغه میزان به بلغمی په دغه میزان به ویني او په دغه میزان باندې به صفرائی په دغه میزان باندې به سودای اخلاق اربعه کہ پدغ موازین کی کمی زیادہ رازین وجود کی نقصان پیدا کی بلغم نئی وجود کی نقصان پیدا کی خشکی وجود بیا خارختی کی پوستکی کی وجود سپیرش داولے بلغم ختم شیدی بلغم دا غړواله دی وجود ته سرمنی ته دی ویني سره رسیو سره دا غړواله نه جوړ دی او چې کله مرض شي تکلیف شي نو بلغم دیو مجسم شي په شکل باندې جوړ شي سرت نه جوړ شي راټول منجمد شي هغه بیا پتوم لګی دا نه چې بلغم نور وختونه کې شي هر وخت چې ستاره او تقسیمي نو ټول وجود ته غړواله دي نه رسي کنه بیا خوشکی راشي خوب روشي لیوانه شي دماغو کی خوشکی راشي نو لیوانه شي سودای شي
که وینه زیاته شوه نو بیا سال له وې د وینې فشار جګ دی د دې وجنه مختلف مرضونه پیدا کی فالج سره پیدا کیږي نظر سره کم شي خوراک ته طاقت کم شي قوت او طاقت کم شي څه شي کول نه وایي دا د وینې فشار زیات شو حرکت رفتار کی تیزی رااله یا زیاته شوه وینه څومره قیمت شي او چې د خپل مقدار نه زیاته شو نو مرض پیدا کوي زما استاد عربي ما وکتل چې هغه چپاته د پپیتی سره خو پپیتای نه راکړې سپینه کړې هغه سره او ما له حالات جن وروړو ما وې دې سره ونه وې زه مریضم علی التعلیل اذا نرینه دانی راخی چې ګرمه کې راخی ډاکټر وی وینه دې زیاته ده نو ته خوراک وچ خورا او پپیتا وخورا زه مجبور یم وینه خلک زیاتی او هغه کمای او هغه د پاره دا اولی اخلاق کې تول پکار دی میزان پکار دی او وضع المیزان الله تول مقرر کړی دې طریقه باندې صفرا وجود کې ختم شنو مرض راځي هغه زیاده ماده او که صفرا زیات شي دنا سره کې نه برباد کی تور جړې او تو وي نه جوړيږي تور جړې پر راغله یا سرګان شنو سترګې زیړ شي وجود زیړ شي زمره زیړ شي کو غوته پر راکاږي نو غوته هم زیړې هغه صفرا بار تر وته د وجه د زیاتې نه نو موجود کی مرزونو پیدا شو دغه طریقه باندې سودا دا تور چې کومه ماده ده تور ټوکړه دی ني سره نږدې او پلانه سپېړه نو دا په دې خوراک کې سودا تیاری او د وجود لپاره مناسب عذاب نه چې هغه ختم شي یا کم شي نو وجود کی مرزونه پیدا شي دا څلور واړه اخلاق برابرۍ روغ موړته لره برار نقصان راغی مرض او دا مرض چې پیدا کی کله د فساد دی او خلط نراشي وینه لري خراب شوی ده کینسر دی وینه خراب شوی ده د تدوی وینه ورکول غواړي پاکه یا وینه ختم شوی ده د وینه ورکول غواړي دی مریض ته خلط کې فساد راغی نو مرض پیدا شو و یو خلط کې نقصان راغی فساد خرابېدل شته خو خراب دي نقصان راغی کمه راغی کیلو وینه پکار و او کیلو نشته نیم کیلو ده دوا درم زیادت راغی په یو خلط کې د خپل مقدار نه کیلو پکار او 2 کیلو شو دې درو ور سره فساد ضعف او نقصان دا درې واړه د مختلفو مرضونو پیدا کولو سبب څلورم سبب وجود باندې داغه سبب تعبیر تنا اتباع کی ظلمت پریشانی ډیر زیات غم پیراغه پریشان شو دماغی کار پری لاس پی کار پری ډیر خوشحالی پیراله د ډیر خوشاله نه وي هارت فیل شو مړ شو هغه کار پر خپلې کار پر د ډېر خوشاله نه کله به سود شو ورځي د خوشحالي او د خوشاله نه جاړي ټینګې دي نشي نو دا ظلمت دي ته پریشانی د دې پریشانی اثر د ظلمت اثر اعضاء رئیسیو باندې کیږي نو علم مرض دي اعضاء رئیسیه معنا زړه دماغ انسایین یا داسې رګونه چې دغه تعلق به ذات د زړه سره دی باندې شي او زور تاسو شوی انسانو لګي په وسود شي به وژل دا ولې به وژل چې چلو شو لاس په نه دی مات کار ځکه پینې شي وې دا غوښنه باندې زور راغلی ارتاو پر مخه ولګي او ځای ولګي به سود شي ډاکټر لا بو زیو دی په باندې زړه راغلی لګیدل او زده ظاهر څه مرض بلنی شي دي ته ظلمت یا ظلمانی مرض د دماغ او اثر باندې اثر کی وجود کې نور اعضاء باندې دا څلور وړه اسباب دي د مرض د پیدا کېدلو وجود کې هم دا څلور وړه مرزونه دي د زړه د مرض اسباب دي د زړه د مرض سمانا اخلاق پکارو توازن پکارو توازن چې ختم شه ده یو خلط پکې بالکل نشته یا بیکار شه ده څه مطلب دی د مفسدینو په لاس راغله هغه د صلاحیت قابلیت چې کوم پکې تا
الله ودیات کړو هغه صلاحیت له مفروض کړی دی بیکاره کړی دی د باندې د فساد خلد غالب شوی دی تربیت غلط شوی دی یو سبب دویم دا تربیت شوی دی خو په دوه طرفو باندې شوی دی هغه نو مورد الله دنو مورد الله یو طرف کې کمال نه دی راغلی چې استقامت راشي نتیجه دا چې د دوه اخلاق کمزوري دي حق هغه کمزور دی چې په باطل غالب شي د باطل هغه تربیت هم کمزور دی چې هغه په حق باندې غالب شي بالکل باطل وي نو دې کله دې خورا دانګي مذبذبین بین ذلک لا اله الا ولا اله الا حدیث کی مثال خود لے کل شات العائرہ دا دغسی سڑی مثال متردد دے منافق دا مثال دوار راوڑی گڑی بیزے دے کل دے کانڈک تزغلی کپدی کی پیسا گڑی چرتا پایدراشی بکیتا او کل دے بل کانڈک تزغلی ورے کپدی کی پایدراشی دے کی خیر دے و کاغی کی خیر دے کل شات العائرہ مذبذبین بین ذالک دا اولی دا اخلاق کمزوری شی دی یو خل په بل غالب شوی دی شي دو شو فاسد دی تربیت دی تربیت نه تمام شه دی حق او باطل ته یو شان تخکاری درم دا چې خط بالکل ختم شه دی ختم الله علی قلوبهم باطل کفر باندې برباد شه څلورم ظلمت ته پریشانی ده علم نشته د بل هغه ته وګ نه دی یقین پینې کوي د بل باندې منم تقلید الاشراک چې د بل منم خو مشرک کېږم کنه نو دې د بل هغه ته وګ نه دی زال چې ګوري دیو مولا خبره ده ویم چې د بخاری می اوښلو له یوم ورغله لکوالی وی ګورم یو ځکه یو شانته روایت ده نو چې په بخاری کې ګورم نو بل ځکه بل شانته روایت راغله نظم چې دا بخاری مې اوسېدل بخاری مسجد ځان په چاړو و ځان مردار کا تاسو علم نشته د روایتونو امتیاز نشو کولای دا بل نه تاسو نه کوي یا کامل شرح ولا نه ګورو نو د بخاری څخه قصود دي چې ته بخاری مې وشلولې دا کتاب د بخاری اشتباه ده تو دې په دې نه پیږي چې کوم روایتو مانم یا ما به الاجتماع د دې دوړو کوم حد دی چې دغه حد پورې دا دوه روایتونه متفق دي نو دا اتفاقی همانم دا اختلافی پریدم دا پته ده نه لګي د باندې ظلمت ته او پریشانی ده دا څلور وړه مرزونه د زړه دي قران جامع کامل کتاب دی اسباب ذکر نکړل فی قلوبهم مرض فزړونو د دوه کې دنه مرض تربیت غلط شه ده یا تربیت نه تمام شه ده یا تربیت د سره او شوه نه ده فی قلوبهم مرض اصلک سبق ویدنو پریشان ده مشکات راغسته ده بلوغ المرام راغسته ده او گورو دا محدثین طول نور اصلی کیا دی خطاو او دا امام بونیفه خطاوی دی بلوغ المرام کی چراور دی دا غدی مشکات شریف کی چراور دی ذالکا مبلغهم من العلم دا غد منتحا دا علم دا غناق وفتو تنشتری اکو گوری نخبل رضا گوری غبل طرف نگوری ذالک مبلغهم من العلم فی قلوبهم مرض لن تکی ذکر کو تفصیلی کوا نو ټول تپ پی ہوا ہے تفصیلی کوا نو د نفسیات و د ماهرونو ټول کتابونو ټول ورا تفصیلی کوا نو د زړو او د دماغ او د ډاکټرانو لیکلي ټول کتابونه پی ہوا ہے قرآن داسې په ذکر راوړ فی قلوبهم مرض نتیجه صدا هر بدی بری بری تلارفانی معدات تی نو چکل نا مرض پیدا شو نتیجه بے دے زادهم اللہ مرضا اس مرض دے ملکه شوی ندا او چې په دې حال پاتې دي زادهم الله مرضا سمعنا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة مرض الله نور جاتی نو ختم القلب لگی طبع القلب راشی بیترہ گردوا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون اس نمانی حافظ مقابلی تو دیری جدال تبودری کی ضلال شکو ضلال راگے جدال راگے نو بل طبع اللہ نوش پی مہر لگے پندیز ورپور فزادهم اللہ مرضا نزیاد کا اللہ دولائی نزیادی دا مرضی بعض وی چی دا دعا دا خیری دی دا اللہ
دا الله خیری نه خیری دا الله چوشوي نو بیا بجوشي نو کون فیکون دی مطلب دا چې الله مرض زیاتای اوري راګرځي دینا अनि جن ناراضی نو په دا حالت وپاتی او دو پارا دے عذاب دردناک دلتم لهم مخکر لام دے اختصاص خبر مخی عذاب دوتا کی دا علیم کے دوتا کی دا بما کانو یکذبون فصوب دے چی دروغو کذب او کذب صفت دا عمل مرازی صفت دا قول مرازی کذبتا تا دروغو علمی کذبتا تا خطا عملو کو کذب بطن اخی کا حدیث کی راضی سڑے راغے رور بانی منس ہوگے لگے تلے کیٹ ہوگے پیغمبر السلام میں استحل حاصل گبین گس کا غول ورکا آچے ورکا نو نور زیاد شو بیا راغے وی بیاول ورکا نو بیا زیاد شو نو بیا راغے نو نبی علیہ السلام ہوئی اللہ رشتہ ہوئی شفاء للناس کذب بطن اخیک استاد رور خیٹ درو کئی ماندا عمل غلط تے صحیح شوی نه دی لا نقصان پکې پاتې دی نور ورکن چې په دریم ځل لور کړو هغه د نقصان ماده ختم کړ سړی جګ بوک شو نو کذب صفت تفعل صفت د قول د دوړ راځي معنا دوړ دي په ثواب دې چې دروغ وای او په سبب دې چې عمل د دروغ کوي کانو یکذبون استمرار ده کنه ماضی استمراری ذکر کړی دا معنا سره توبه نه وکړیا د دې عمل سره با مردار شمول بشي کله دا نه مخکې توبه او بچته کنه خلاص ده دا له بل علامه ذکر کده منافق یا د ظال رورو مخه تکیږي کنه مخه تکیږي فی قلوب مرض زړونه زنګیان دي فزادهم الله مرضا زنګ زیاتیږي بیا